بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. منګه د مستملی احوال شروع کړي پای منګه اول د حذف احوال وي او به پرون سبق کې د ذکر احوال ویلو چې مستملی با په کم کم ځای کې ذکر کول کېږي دا چې تقریبا دی الله سوال زونه د ذکر کړو بیا مستملی چې ذکر کو نو مستملی با په یو څو صورتونو کې ذکر کیږي لکه برو موږ وی چې مستملی با د ضمیر په صورت کې با ظاهریږي ذکر کیږي د ضمیر په د کې بیا موږ چې کله ضمیر متکلمی کله ضمیر د خطاب او کله ضمیر د غایب ضمیر د غایب باندې استعمالي کې چې مخکې مرجع یعنی مخکې لري کار شوی یا خو لفظن شوی لفظن بیا که تحقیقا وي او که تقدیرا وي او یا معنن دغه لفظ دغه شوی ذکر شوی بیا موږ چې اصل په خطاب کې دا خبره ده چې دا معین د لپاره کله کله د غیر معین د لپاره چې دا خطاب ټول خلکو د عام کول نه نن سبق کې دا وی تعریف المستند الیه بالعالمیه چې د عالمیت په ذریعہ سره د مستند معرفت ذکر کول مطلب دا کنه چې مستند خو د ذکر کول احوال خو چې دا شروع دي چې مستند په کوم دي او کله کله د مستند الیه په صورت د عالم کې موږ ذکر کوو یعنی مستند چې موږ معرفت راوړو مستند معرفت راوړو نو ما تاسو صبرونه له معرفي قسمونه دي نو پرون سبق کې منګه ضمیر ویلو او نن منګه وایو چې مستند الیه د عالم په ذریعہ سره کله راوړو لاول د عالم تعریف کړی دی چې عالم هغه ته وایي چې هغه د معین سیز باندې دلالت کوي او د پاره دی چې دا د مخاطب په ذهن کې بعینه دغه شخص دا کس د مخاطب په ذهن کې په اول ازل اوریدو مندازین ترشي مطلب چې څنګه دا وخت دا خبره ورسی او نو دا په ذهن کې داغه تشخص داغه شخصیت داراشي دغه تعلم ویل کېږي خو شو به معنی او بیا دا عالم د سسه لپاره راوړل کېږي د دلته چې تقریبا 15 پګوچی ذکر کړی دي چې هغه د تعظیم د وجنه یا د اهانت د وجنه یا د کنایې د وجنه یا د هغه پر نو ما غستلو کې تا خونه حاصلېږي یا د تبرک د لپاره او یا د تفاعل لپاره د تطیر او د تسجیل لپاره نو دا د ګوره په خپل بری کتاب په سره کې پیګراتل دا تفصیل کوم تعریف المستند الیه بالعالمیه یعنی مستند الیه دا معرفه ذکر کول د عالم بزرګ یعنی معرفه او بیا د معرفه په اقسام کې عالم وبالعالمیه او په عالمیت سره وی تعریف المستند الیه باراده علما دا مستند معرفه ذکر کول او په دې صورت سره چې و مستند منګه عالم راوړو عالم څه ته وای نو هو ما وضع لشيء معين دا عالم هغه څه لیکي چې د معین سیس د پاره وذکرل شوی مع جميع مشخصاته سره د ټول مشخصات د دینه مشخصات نو مراد یعنی د مشمول نه ول د اخره پورې چې کما نه بدليږي هغه ته مشخصات وي یعنی موږ وجود خارجي ویل احذاره بعينه دا سور زره څه وګورئ لاحذاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به وينه لإحذاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به سب دقه معنی ته ګورئ وې دا مستند په معرفي سره په عالم سره ذکر کولې کېږي د پاره د دې چې دغه معین شخص په ذهن کې حاضر شي کله چې سامع هغه واوري د سامع په ذهن کې ابتداء یعنی چې کله هغه واوري کنه نو د سامع په ذهن کې د معین شخص راځي د سامع په اوریدو سره ابتداء دغه ذهن ته د معین شخص راځي او دا د سينو می چې دغه سره خاص وي د سينو می چې دغه سره خاص وي لکه یې مونږ وایو د سره فضل الرحمن خاص دی د سره احسان الله د سره یاسر د سره عبد الله دا سره خاص دی نو چې کله ما لګه د ما خواته یاسر راغلو نو چې کله دا خبره خدا له دا چې دا یاسر د مخ پیژني نو چې کله ما دا ته وی چې یاسر د مخ راغلو نو د په اول د اوریدو سره یعنی څنګه چې دا خبره لري وخت ورننه وتله نو د سامع په ذهن کې ابتداء دا خبره ته د معین شخص مراد دی کم چې تور غونډه کې د ما خواته نسته هغه څه یاسر مراد بل کس دغه په ځای کې نه راځي لکه فضل الرحمن دغه په ځای کې نه راځي احسان الله دغه په ځای کې نه راځي دغه په عالم سره ذکر کول دي هغه پوه شو به معنی وګوره لاحذاره دا عالم سره ولې ذکر کول دي اولنې وجه دا ده لاحذاره زکه چې د پاره د حاضر ولو د دې لسو د مستند له بعینه
اي بشخصه يعني بدنا معين شخص بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه په دې حیثیت سره چې دا جدا شي د دین علاوه د ټولو نه یعنی کله چې د یاسر وي نو د دین علاوه چې څومره افراد دي او څومره ملګري دي هغه د ځینو زمونږ زما خواته ستا ملګری زما خواته ستا ملګری راغلی یاسر ستا ملګری نو چې کله یاسر د ورې د نورو ذهنو د نورو خلکو هغه د ذهن نور کسانو وتل ټول واحترز به عن احزاره وي بری سره چې کله د معین سړی نو ماغستو کنه نو بری سره احتراز شو د دینه چې د یو کس هغه په اسم جن سره وي لکه ته رجل جاءني زما خواته یو سړی راغلی نو زما خواته یو سړی راغلی دی خدا رجل چې د اسم جنس ته عالم نه لري چې ما وی رجل جاءني زما خواته یو سړی راغلو نو دی عبد الله په دې کې بدار چې دام سړی دی د کې ریش راغلی دا سړی دی کې ریش دی راغلی دا سړی دی کې ریش دی راغلی ټول خو چې ما کله وی چې را یاسر راغلی دی نو به یاسر به معین شخص اوریدو سره د ذهن هغه خبر وته چې لکه عام سړی نه راغلی بلکې څوک راغلی دی یاسر راغلی فی ذهن السامع ابتداء فی ذهن السامع ابتداء یعنی ابتداء بل سامع پر ذهن کې دا خبر راځي چې کله دا سامع دا خبر اوري نو ابتداء بل د ذهن دغه د کټ چې لکه دین خو یاسر راغلی یاسر مونږ د کوم زما غونډي دی واحترز به انه جاءني زيد وهو راغم زما خواته زید راغی او په داسې حال کې راغی چې هغه سورو نو دلته وهو راغم نه هو نه هم دا مراد د زید دی خدا ابتداء د زید سامع کې نه راغلی ابتداء به زید سامع کې زید راغلی دا هو دا ورستو بیا راغلی خو به اسم مختص به چې دا غنوم خاص وي د دې سره یعنی دا یاسر نوم د شخص معین سره خاص دی او شخص معین سره خاص نه وي لکه وګوره ضمیر د متکلم ته وي کنه ضمیر نو ته انا ضربت زیدن زید مم نو انا چې نه دا لکه زما سره خاص نه بلکې کدا دا خبره کوي ضمیر دې استعمالي د ځان د بارو باندې استعمالول شي دیم د ځان د بارو انا استعمالول شي کذا انت استعمالو ما نو انت کذا استعمالو د لپاره استعمالول شي کله استعمالي د لپاره استعمال چا لپاره استعمالول شي دغه شان اسم اشاره لکه دیم هذا ضرب زیدن دې کس نه دا زید والده نو دا هذا لدین یو شخص معین نه مرادو هر څه د مراد غسته شي دا شان دي اسم موصول دا نه مراد که به اسم موصول درته مرشه مراد غسته شي وي به اسم مختص به یعنی بداس نوم سره چې خاص وي د مسلم لی سره یعنی داسې عالم چې د مسلم لی سره خاص وي به علم المسلم بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره چې په دې سره چې اطلاق نه کول کېږي په اعتبار د وضع سره د دین علاوه بغیر باندې واحترز به او اعتراض شو بده اسم مختصره عن احذاره دا ضرور لري په ضمیر المتکلم په ضمیر د متکلم سره یا په ضمیر د مخاطب سره لکه ما تاسو مثال ورکو انا ضربت زیدن او انت ضربت عمرا الګه پوښوي دلته کې انا او انت د دین مراد یو شخص معین نه بلکې هر څوک د مراد غسته کیږي و اسم الاشاره اسم اشاره لکه هذا ضرب زیدن د زید واله نو هذا نه خدای شخص معین مراد ده خدای هذا خاص نه در سره دین هر شی د مراد غسته شي ویږي والموصول او موصول دغه شان دی ته الذي يكرم العلماء الذي يكرم العلماء حاضر هغه چې علماء کرام کین حاضر دي نه دا مراد غسته شي دغه مراد غسته شي هر څه ته مراد غسته شي والمعرف بلا ملاحظه او هغه چې کوم معرف بلا ملاحظه بلګته وليس الذكر كالانثى نو الذكر مراد الف لام احدره و دین مراد هر څه جندا غسته شي لکه پوهیږئ والاضافه یا به اضافه لګته جاء غلامي زما غلام راغی نو کستا دا غلام دې ته ویل شي دا ته ویل شي دا ته ویل شي معین دې نه مراد وهذه القيود او دا قیدونه چې لتحقیق مقام العالمیت د پاره د متعین کول د مقام د عالمیت چې د عالم هغه مقام متعین شي والا فالقيد الاخير مغن عن ما سبق واخرنه قید دې ټول نه به پروګ چیرې دا انوم د سره مختص وي نه دې نور د بغدرونو چې به اسم اشاره سره ذکر شوی هغه په خطاب په ضمیر د خطاب سره د ضمیر د متکلم سره په موصول سره پارس سره ذکر کړي وکیل او چا ویل دي چې واحترز چا به ویل دي کنه چې د ابتداء ان مراد ده چې د دې ذکر به مخکې شوی د دې ذکر به مخکې شوی نو دا خبره چې نو بری کې نظر ده وای دا خبره صحیح نه ځکه ټول د معرفي چې نو دې ذکر به مخکې شوی لکه مطلب دا چې یو کس نه دا لکه د چا لپاره نوم دي کې خو نو هغه به هم د دې لپاره دا ضروري ده چې یو کس ته مخکې پته چې د دې سړي دا نوم دی نالو به دا په شخص معین وقيل چوي واحترز بقولي ابتداء عند في ذهن سامي ابتداء انجلنا نو به ابتداء سره کومنګ وي چې لکه داسې ډایرک درجه ثانیه نه راځي او چاوي چې ابتداء ان مطلب دا دی به شرط تقدم ذکره چې دلیل ذکر دې نامه کې شرط ده
کما فی مزمر الغائب لکه څنګه چې په ضمیر غائب کې مخکې ذکر ضروری دی څنګه چې په معرب بالعملات کې مخکې ماخوذ ضروری دی فإنه يشترط تقدم والموصول فإنه يشترط او دغه رنګ موصول چې دې مخکې د صله عالمیت په صله باندې عالم ته دا ضروری دی وفي نظر پدې کوئی نظر دی قیل دا خبره چې دا صحیح نه ده ولی لأن جميع طرق التعريف كذلك ذکر ټول طریقې له تعریف دي نه تعریف د څومره قسمونه دا د شان دي حتى العالم تر دې پورې عالم فانه مشروط ذکر په عالم کې دا خبره شرط کړل شي دا چې په تقدم العلم بالوضع چې دا په وضع علم وی چې دا نوم د لپاره کې خو دل شوی دی کته دا پته نه و چې د دې د لیکل دا یا سرلوم نه نو بیا هم دغه د معرفت والی پیدا نه ورګي خوشوي وذلیل لپاره مثال ذکر کړل قل هو الله احد نو ذکر لګی الله احد دا الله دا عالم ذکر کړل الله یې ذکر کړل عالم ذکر کړل چې انسان په ذهن کې ابتداء دا راشي مراد الله له وذا الله لبسره نه دا فاصل کو الاله سو فاصل کې الهون فاصل کې سو الهون فاصل کې سو الهون دا حمزه چې نن دا حذف کړل په شروع کې دا حمزه حذف کړل او د دې په عوض کې الف لام راوړو جو الله ته جوړ شو څه دي جوړ شو او بیا به د تجوید قاعده وته الله الګه پوه شئ وذا الله چې نه موږ عالم دی دا غ ذات لپاره چې هغه واجب الوجود دی اللفظ الله عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان اوس پرې کې دا خبره ده چې دا لفظ الله دا کلی دی او که جزئی دی لفظ الله کلی دی که څه دی جزئی دی نو علامه خلقانی رحمت الله علیه وای چې دا لفظ الله دا کلی دی خو د یو فرد دی کلی دی خو د دې سره فرد یو دی یعنی کلی دی خو منعصر دی په یو فرد باندې من وایو که چرته دا خبر علامه خلقانی دا صحیح نه دی مصنف وای ځکه وای کدا صحیح شي نو بیا به کلمه توحید لا اله الا الله باندې پیدا کیږي او کلی په اعتبار د دې سره چې دا کلی دی نه دا کثرت احتمال لري اگر چې افراد یو کني او احتمال لري الهغه په دې پوه شوي وهم په دې کتاب کې هم کنه قل هو الله فالله اصل الاله حذفت الهمزه والهنا دا همزه حذف کړه شو وعوضت او بعوض کراوړه شو انا د دین حرف التعریف ثم جعل علما لذات الواجب الوجود الخالق للعالم بیا دا ګرځیدل د عالم یعنی د شخص معین د پاره د شخص د پاره یعنی جزئی را کلی نه نه دا ذات لپاره واجب الوجود چې هغه وجود همیشه نه همیشه وي دا سویل دي چې سوزونه په درې قسم دي موین الفلسفه او دا بل کتاب جو ہے طهویہ مواجب ممکن او ممتنع واجب چې همیشه نه دی او همیشه وي همیشه به وي په دې باندې عدم چرته هم ناراضي دي ته واجب وي ممکن چې عدم په راضي لکه موږ څومره انسانان چې دا ممکن یو ځکه چې د نن نسل کاله مخکې موږ نه وصل کاله وروسته بنئ عدم په هم راضي او ممتنع دي ته چې بای باندې سره وجود نه راځي لکه اب حیات موجود دي په دنیا کې چې وس کنه بیا به نه مړ کېږي نو دا سينو مشته واغسیز نشته یا عن قامر غي دا ممتنع ده دا الله تعالی ذات واجب الوجود دی همیشه نه همیشه وي الخالق للعالم عالم لره پیدا کوم کړي وزعم بعضهم او بعض ګمان کړي بعض نه مراد څوک ده علامه خلقالی انه اسم لمفهوم واجب لذاته جلالهم ده مفهوم ده واجب لذاته او المستحق للعبوديه له یا غدا چې مستحق د عبادت ده وكل منهما كلي او هر د دینه چې دا به کلی وي کلی ده او ان اثر فی فرد چې دا مناسب په یو فرد کې نو فلا يكون علم نو علم نشو زمون په نسبانه صحیح مذهب داره چې لفظ الله دا جزئی ده او عالم ده او علامه خلقالی و چې دا سشره کلی ده نو کلی خو دې چې ډېر افراد باندې دلالت کوي نو کلی ده خو یو فرد ده کلی ده خو سره یو فرد ده خو دا خبره کې نظر ده دا خبره ځنه منما ځکه کلی من حيث الكلي په دا کثرت احتمال لري کلی په دې اعتبار سره چې دا کلی ده څه احتمال لري دا کثرت احتمال لري نو لہذا دا الله چې دا کلی نه ده خو شو به باندې ځکه چې کتاب یا الله کلی واله نو بیا به کلمه لا اله الا الله دا به کلمه توحید نه به موږ وایو د سر نه اړول الله پاک نه بل معبود شته نه په ذهن کې هم ناراضي پوه شئ
وكل منهما كل انحصر في فرد فلا يكون علم ده علم ده لان مفهوم الكلي جزئي لان مفهوم العلم جزئي ده مفهوم ده علم ده جزئي وفيه نظر بريق نظر ده لان لا نسلم ده من ده خبر سر منه انه اسم لهذا المفهوم الكلي في لفظ الله اسم لنا مفهوم كلي كيف وسنگ بدا الله تكليك وقد اجمعوا جدي علماء کرام اجماع کړی دا على ان قولنا لا اله الا الله كلمه التوحيد لا اله الا كلمه التوحيد ولو كان الله اسما لمفهوم كلي کچرته دا الله اسم شي مفهوم كلي لما افاد التوحيد نبي بدا فائده التوحيد نو دی ولی لان الكلي من حيث هو كلي يحتمل الكسره ځکه کلی په دې اعتبار سره چې دا کلی د احتمال لکثرت لري لکه پوښوي لکه پوښو به باندې نو یو ځای وشو چې معرفه موږ په عالم سره ولې ذکر کوو نو په عالم سره ولې ذکر کوو ته پاره لري چې په ذهن د سامع کې ابتداء یو شخص معین راشي لکه پوښوي ویم نمبر او تعظیم او اهانه یا د تعظیم د وجنه چې د مسلم له تعظیم کې د تعظیم د وجنه داغه مسلم له ذکر کې او یا داغه ته اهانت کې او داغه د سپکوالي د وجنه ته د مسلم له په عالم سره ذکر کې كما في الالقاب الصالحه لذلك لغه هغه لقبونه چې کوم صلاحیت لري دي صالحه صلاحیت لري دي لکه رکب علی و هرب معاویه دلته د ما بری کتاب کو زرم رضی الله عنه لیکل لري او تاسو بری کتاب کو زرم رضی الله عنه لیکل نو دا رضی الله عنه ته کټ کړي ځکه چې رکب علی معنی دا اوچت شو علی او هرب معاویه چې دا و تختیدو نو دا خبره بدی کې د صحابه کرامو کله دینه مراد علی رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه د اخلي نو بیا به کې د صحابه کرامو هغه نقص پکې راځي د صحابه کرامو تذلیل پکې راځي د دې وجنه دا خبره چې نه علی رضی الله عنه نه مراد او معاویه پیغمبر ته د صحابي ته نه مراد بلکې رکبنه مراد چې دا سوریدو والا او علی نه مراد چې دا علی ماخوذ د علو نه معنی اوچتیدل نو رکب علی معنا یعنی کم څه چې اوچتیدون کړي هغه اوچت شو هغه سور شو پس ولې باندې او هرب معاویه وتقتل معاویه خو د معاویه نه د صحابي معاویه نه مرادو بلکې معاویه د ماخوذ د عوانه او عواد سپی یا د منزل د شرم هغه چغو د معاویه ویل کېږي عوا ویل کېږي لکه پوه شو به باندې نو وایي چې کوم علی دی او اوچت شو سور شو پس ورلې باندې هغه چې هغه بلند دی او وتقتل دعا کس چې هغه چغه وهونګو وتقتل دعا کس سو خدای مراد علی او دغه نه دی ښا معاویه رضی الله عنه نه دی الګه پوه شو به باندې الګه به باندې پوه شوي د دې ویني په کارو چې د بل مثال ذکر کړو خدای ذکر کړه او کنایه عن معنا یسلو العالم له یا بدا کنایه وی د داسې عالم نه چې هغه د داسې معنی نه چې عالم جوړېدو صلاحیت لري ما ته فکر دی کنه دی فکر وې موږ به عالم ولې په مصلی په عالم سره ولې ذکر کوو نو دا یې وجه روان دي نو موږ تعظیم سره لکه رکب علی دلته دا علی اوچتواله دا کو دا تعظیم ته پکې اشاره ده او د معاویه ته اهانت ته پکې اشاره ده کله کله به دې وي چې یو معنا به کنایه وي د دین چې دا د عالم جوړېدو صلاحیت لري لکه ته ابو لهب فعل کذا نو وزنی ابو لهب نه غد پیغمبر علی السلام غترا کافر عبد العزى ابن عبد المطلب ته نه مرادو بلکې د ابو لهب نه مراد د دې هغه ابو وی والا خاون او لهب وی شغلو والا د دې مراد هر جهنمی دی نو دا ابو لهب چې ته ذکر کې نو ابو لهب خدا وې خو د دې مراد هغه شخص معین نه مرادو کم چې د پیغمبر علی السلام تر دی بلکې د ابو لهب نه مراد سره هر جهنمی دی هغه پوه شو به معنی نو ورته لګي دا ابو لهب ته ذکر کوي په یو دغه کې چې ابو لهب فعل کذا نو دل لګي تا دا کنایه واغستا ذکر دی دا عالم وکړو خو مراد دې نه سوا وسو جهنمی وغسو لکه پوه شوي نو مسلم له کله په عالم سره ذکر کولېږي چې دا کنایه جوړې دي چې صفته لپاره 3 منټه پاتې دي چې دا کنایه جوړې دي چې عالم د لپاره لکه پوه شوي او کنایه عن معنا یا دا کنایه جوړي عن معنا د معنی نه یسله العالم له چې صلاحیت لري عالم داغه لپاره لکه ابو لهب فعل کذا کنایه عن كونه چې دا کنایه لري نه چې دا جهنمی دی بالنظر الى الوجه الاول فنظر وجه اول د ان الاضافي يعني لري مرکب اضافي ترجمه ته بګوره چې ابو والد او لهب شغلو والد نو شغلو والا مطلب اور والا جهنم والا
لان معناه ځکه معنی د ابو لهب دا ملازم النار وملابسها چې د اور سره ملازم یا سره یو ځای وي ويلزمه لازمي کې د دین انه جانمي چې دا سره جانمي ده فيكون انتقالا من الملزوم الى اللازم نو شو دا انتقال د ملزوم نه یعنی شخص معین نه لازم ته په اعتبار د وضع اول سره وهذا القدر كاف في الكنايه او دا مقدار کافی دی په کنایه وقيل في هذا المقام بس تدې جنوب یا سبا وکیل هذا المقام یلغه پوښوي به معنی زين